أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. دا سورة التحريم دی مدنی سورت دی د هجرت نو وروسته نازل شوی دی او دې سورت او د مخکینی سورت سره مناسبت دا ده چې مخکې طلاق او احکام ذکر شو تفسیر سره او دغه مسله ثابتول و چې کله د خاوند او ښځې منځ کې تعلق خراب شي د جوړېدو امکان نه یو ژوند د دوانو خرابي نه هغې دپاره حل به طلاق. نو په دې صورت کې هغه اخلاق او هغه آداب ذکر کیږي چې د طلاق مقرر سره رانه شي، یعنی که د سوره تحریم اخلاق ښځه او خاوند زده کړي او په دې باندې عمل وکړي نو منځ کې به د طلاق والا مسله چېرته پیدا نه شي. دا د مخکینی صورت سره په دې طریقه باندې مناسبت دی. د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه حقوق زوجیت دی چې ښځې په خاوند څومره حقونه لري او خاوند په ښځه څومره حقونه لري. بس دغه موضوع ده. هغه خبرې نفي کول چې د خاوند باندې حق نشته او ښځه یادوي یا ښځې په خاوند باندې حق نه جوړېږي او بیا هم غواړي یا خاوند حق نه لري او ښځه نه مطالبه کوي نو د هغې نفي ده چې دغه پکې نشته. نو دې مرکزي عنوان چې کوم دی حقوق زوجیت دی چې د ښځې او خاوند په یو بل باندې کم حقونه دي او کم شته او کم نشته. د دې د 5 نمبر آیت پورې دوه خطابونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آداب او اخلاق متعلق د هغې زنانو متعلق بیا مؤمنانو ته حکم دی. نو په اولنی آیت کې الله تعالی فرمایي یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام لم تحرم ولی حرامه یعنی ولی بندې پزان باندې ما هغه سو احل الله لك چې الله تعالی لپاره حلال کړی دي. تحریم چې کوم دی نو او چې پزان باندې حرامول د دې درې طریقې دي. په دې کې ځینې جایز دي ځینې ناجایز دي. یو د خبره دا ده چې یو شی الله تعالی حلال پیدا کړی دی خو تی عقیده دا لري چې حرام دی. ولی حرام دی؟ د بل چا د وجه نه یاد چې حرام دی. نو تحریم هغه شی چې الله حلال کړی او د بل چا د وینا د وجه نه ته حرامې نو دا کفر دی. ځکه تحریم او تحلیل صفت د الله تعالی دی، د مخلوق په خلاف باندې ته یو شی حرامولی شي نه حلالولی شي، دا د کفر خبره ده. دغه باس دي ذهن کې نشته. دویمه دا چې یو څیز ستا لپاره حلال دی لیکن ته د قسم په ذریعه باندې بزان باندې بند کې چې نه استعمالو، قسم وکړي چې نه استعمالو. د دې به دوه صورتونه یو دا چې ضرورت شته، یو غټ ضرورت یو غټه فائدہ پکې شته او ته بزان باندې بند کې د دې جواز شته. دویمه دا چې خو خلاف اولا کار دی او دویمه دا چې یو څیز په ځان باندې داسې حرام کې داسې بند کې قسم وکړي چې د هغې هېڅ قسم ضرورت او مصلحت پکې د سره شته نه. یا که مصلحت دی نو ډېر کمزوری دی، که چې مصلحت دی دومره هم نه دی، بیا هم ته قسم وکړي د یو شي نه ځان بند کړي دا کار دا خلاف اولا شو. او بخلاف اولا قسم چې کوم دی هغې ماتول پکار دی او هغې څیز استعمال پکار دی. درېیمه طریقه دا ده چې یو څیز داسې دی چې هغه اصل کې حلال دی لیکن تا په ځان باندې بند کړی دی د صحت د بچ کولو دپاره، ستا صحت دپاره پیدامند نه دی، یا په روحاني طور باندې ستا روحانیاتو په نفسیاتو کې دپاره هغه نقصان دیح دی. لکه بزرګان نیکان خلک چې د څه وخته پورې داسې وکړي چې دا خواږه څیزونه نه استعمالوي، هغه څیزونه چې کوم خوندور څیزونه دي نه استعمالوي د نفس د اصلاح دپاره د څه وخته پورې د نفس د اصلاح دپاره یا د صحت د بچ کولو دپاره دا بیخي جایز څه خبره پکې نشته دی. دې ځکه کې چې کوم حرمت دی د هغه حرمت دی چې کوم د قسم په ذریعه باندې د یو معمولي مصلحت دپاره یو څیز بازار باندې بند شي نو دې قسم ماتول او څیز استعمالول پکار دي. همدغه حکم دی نبی علیه السلام. په دې آیتونو باندې د پوهېدلو دپاره ښه دا شان نزول د دې صورت ذکر شي نو بیا یې مسله به ډېره واضح شي. د دې صورت باره کې مختلف روایات شته، تقریبا 18 اقوال پکې شته، لیکن مشهور قول هغه ده چې کوم امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی هغه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول داسې و چې د مازدیګر لمانځه نه وروسته به په ولاړه ټولو بیبیانو حال به اخیست، د هغوی د صحت ضروریاتو خیال به ساته او د هغې تپوس به یې کوه. یعنې کېناسته به نو زر به مازدیګر لمانځه نه واله ماښام پورې به زر د ټولو بیبیانو حال واخیست. یو ورځ داسې وشوه چې د
بی بی زینب رضی الله تعالی عنها په کور کې لګي سار معمول مطابق لګ زیاتی سار چې کله لګ اسار شنو مده کې حفصه رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله عنها دوی ته پته ولګېدل او پزړه کې یو د بنی توب یو غیرت را ولاړ شو چې ګوره دا خو لګ زیاتی و چې تک کور کې لګي سار شو خونه شو نو خپلو کې حفصه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها صلاح وکړه چې یاره نبی علیہ السلام چې کم کور تم ورغه نو موږ به د قصد نه وایو چې تا مغافیر خوړلې دي مغافیر یو بوټی دی یو ګل کوي او دغه ګل داسې دی چې دا بګینه مچۍ هم راوړي بګین کې هم استعمالېږي خو د دې خپل بی دی تیز بی او چې مچۍ راوړي به د بګین کې هم څه نه څه بي نو نبی علیہ السلام ته اخلاق او عادات داسې وو چې د بدبویه شیز نه به سخت نفرت کوو چې کوم څیز به تیز بی کوو او بی به داسې خوږ نه و دغه شي نه به سخت ځان سات د دواړو صلاح وکړه چې کم یو کور تم راغی نو دې ته به وایو چې تا مغافر خوړلې دي مغافر نه خو نبی علیہ السلام نفرت کوي نو بری طریقه باندې به مونږ به دې باندې دا خبره ورواړو چې بیا به د بیبي زینب رضی الله عنها په کور کې نه ساريږي بګین الته بس ته نه ساريږي دوی ته پته وجه الته کې دای سار شوی دی بیبي زینب رضی الله عنها ور د بګین شربت جوړ کړی دی هغه بس کی نو هغه د پاره لګونته کې سار شوی دی دا ته معلومات نو دې دغه الزام دغه خبره ورته وکړه اثر کې به دې خبره کې دروغ ناراضي ځکه به دروغ ناراضي چې مغافر چې کم دي نو دا په بګین کې دنه پکی دا ګولې مچې راوړي زنه روایت کې تاسو ته وکړه نبی عليه السلام نه تاسو وکړه چې تا خو مغافر نه دي خوړلې هغه ورته ویل چې نه مغافر خو مې نه دي خوړلې البته د بګین شربت مس کړی دی نو باندې تاسو چې تاسو کې خود دروغینا او کدا چې تا مغافر خوړلې دي نو بیا بګین کې خود نه نو دروغ کې خو ناراض لیکن نقصان څه وشو نقصان دا وشو چې نبی عليه السلام په اړه کې یو شک واچو چې هرګ انسان وګني یو د بدبوداره بوټي بيدر نزي نو هغه بیا د نبی عليه السلام دغه بیبيانو درازي کول په تور باندې داسې ویلو چې بس نن نه بعد د بګین شربت در سره نس بګین نه استعمالو ځکه چې دې کې مغافر دي مغافر نه بيزي بس نه استعمالو پرې می خو د نبی عليه السلام خیال دا و چې دې بیبيانو دغه بي بدی شي نو زبې نه استعمالو دي به خوشاله شي خو ردی سره وته دا ټکی هم وایي چې ګوره دا خبره به تاسو چاته کوي نه چې نبی عليه السلام بزان باندې بګین بن کړي دي نو دا خبره چاته نه کوي ځکه دا خبره بیبي زینب رضی الله عنها د ورسیه به خپش چې ما په بګین سکره واګه سمره بد غني په ځان باندې بن کړي دي ما په بیان سکره دي نو خپه بشي چې دا غم خپه نه شي دا غم خیال وساتل شي او دا موجوده بیبيان هم خوشاله پاتې شي نو بده کې دا چې کله نبی عليه السلام دا خبره وکړه نو بده کې یو نقصان یو کمه د بیبيانو دا شو چې د بګین په باره کې سازش شو چې یاره بس مغافر بیتی سي هغه بزان باندې بن دویم نقصان دا و چې نبی عليه السلام متویل چاته بنوای او دی بس یوې زنانه ولګي د بریته قصه وکړه چې نبی عليه السلام خو بګین د سره پرې خو د وسینس او ردی نبی زینب رضی الله عنها خبر شو نو دې منځ کې نبی عليه السلام تعالی وحی وکړه د آیاتونو نازل شو آیاتونو کې دا هدایت دي چې کم جایز چیز ته استعماله او ساده لپاره جایزي باغې کې د بیبيانو رضا ته مګ ورچ کې د بیبيانو نه خوخيږي او خپکیږي نو بس خپدي شي دا څه خبره نه ده او هغه څه ته باقاعده استعماله و دغه نه منع کېږي ما دویم بیبيانو د لپاره تنبیه ده چې دې ساده شونه بیاونه کې او دویم چې کوم خبره ته نبی عليه السلام ویلي چې دا راز خبره چته موای نو غم موای هغه خبره بار تمره وباس او بیا دغه نه ورسره دغه تنبیه زواجر دي او دغه نه بعد بیا مؤمنانو ته خطاب دي نو ول الله تعالی نبی عليه السلام ته ویلي ما تحرم متولي بندې بزان باندې په ذریعہ د قسم باندې ما هغه احل الله لك چې الله تعالی حلال کړي ستاسو لپاره تبتغي مرضات ازواجك تلټه رضا د خپل بیبيانو یعنی یو معمولی غونډه کې څه کې ته رضا لټه به جایز چیز کی دا یو دسه مطالبه چې دا حق کیږي سره نه هغه کې رضا لټه نو میلټه والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی نو دا ترغیب چې خبر د کار د ګناه نه دی او که د ګناه شي نه هم نبی عليه السلام تعالی او مکه خبر ورکړي چې والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی الله ټول معاف کړي دي د مکه نه معاف کړي دی او کار د ګناه نه دی خو البته خلاف اولاد قد فرض الله لكم تحله ايمانكم یقینا مقرر کړی دی الله تعالی تاسو د پاره کولا وهل د خپل قسمونو په ذریعہ د کفاره باندې مکه سورۃ مائده کې باس در شوی دی چې کله تاسو قسم وخوري قسم ماتوي نو هغه څنګه کولا وهي نو هغه د پاره د کفاره به ورکړي او د کفاری نه بعد به قسم مات کی ختم به هغه قسمونه چې کوم خلاف یو لا قسمونه دي لکه یو حلال څه باره کې د قسم خورلې د قسم خامخ مات او دغه کفاره ورکړي کفاره باس سره روان دي والله مولاكم الله ساس مالک ته وهو العليم الحكيم ده الله تعالی په یو حکمت والا دی واذ اسر النبي
په هغه وخت چې نبی علیہ السلام پټه وکړه یو خبره الی بعض ازواجه پټه کړله یا په تور د راز باندې ورته ویله نبی علیہ السلام الی بعض ازواجه د بعض بیبیانو سره حدیثا یو خبره یو بعض بیبیانو سره پټه خبره وکړه چې چاته مو وایي هغه خبره دا و چې بګین زنه استعمالوم بس بند مې کو ځان باندې خو چاته به وایي نو چې بیبي زینب رضی الله عنها خبر نشي فلما نبأت به هر کله چې خبر کړه دغه زنانه خبر ورکړه دغه زنانه دغه خبري بلتا واظهره الله عليه او الله تعالی خبر ورکړه پیغمبر علی السلام ته دغه الله تعالی وحی وکړه چې خبري ته ویلې دي عرف بعضه نبی علیہ السلام بیان د وکړو د بعضی خبري واعرض عن بعض او پری خدله زنی نور خبره لړند دار نبی علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام اخلاق ډیر عجبه درانه اخلاق لرل نو بیبیان دغه بیبیان راوختري وته ویل چې تاسو ته جمع کوم خبره کړي ونه خبره تاسو ویل او به چې کله خبري ذکر یې شروع کړو زنی ویل او زنی پری خدله په دې خاطر باندې بیبیان زیات شرمنده نشي او چې ځکه چې ټوله قصه ورته کړي وینو چې داسې کمزوریم کړه داسې کمزوري نو کېږي چې ډېری شرمېدلې وي نو نبی عليه السلام ته وویل چې الله تعالی خبر کړم او د خبرولو نه بعد چې کله قصه کوله نو ځنی خبره پرې خو د ځنی ورته ویل دې لپاره چې ډېری زیات ملامت نشي واعرض عن بعض او ځنی خبر او مخه وړه ځنی نور نه یعنی ځنی خبره ورته ونه کړله فلما نبأها به هر کله چې نبی عليه السلام خبر ورکړ دغه بیبیانو ته قالت نبی بی ویل من انباک ته چا خبر کړي حاضر دی خبري دا ته چا ویلو قال نبی عليه السلام ورته ویل نبأني العليم الخبير زه خبر کړم یو خبردار ذات یعنی ماته وحی وشوله به دغه نه بعد وی لري خپش خپل کار باندې الله تعالی اوسنی آیاتونه ورته نازل کړه ان تتوبا الى الله کتا سه دوانه توبه وباسي الله تعالی ذکر دو زنانه یو عائشه رضی الله عنها او بلا حفصه رضی الله تعالی عنها د دوه صلاح کړي و د دوه الله تعالی وکړه تاسو توبه وباسي الله تعالی اوس دا څومره ګناه وا څنګه خبره وا نو اصل کې د دې بیانو مقصد نبی عليه السلام راضي کولو او زیات محبت دغه سره زیات محبت کولو دا خو بيخدي ایمانی سره د مؤمنانو لپاره پکار و دي کې قباحت نشته دي صرف دومره د دغه محبت حاصلولو لپاره د بری زنانه زړه ازاري کېدل قرات نو دا کار ټیک نو دا غلط نو په دې وجه باندې توبه پکار و نو نبی الله تعالی نبی عليه السلام ته ورته وایي چې ان تتوبا الى الله که تاسو توبه وستره الله تعالی ته فقد صغت قلوبكما یقینا مایل کړي دي الله تعالی زړه تاسو دغه توبې وان تظاهر عليه او که تاسو مخالفت وکړئ د پیغمبر توبه مونږ استله خپل کار نه وانه غوښتل او رازداریم کړه ونه ساتله د نبی عليه السلام نن دغه راز د ویلو معافي ونه غوښتله فان الله یقینا الله تعالی هو مولاه دغه د نبی عليه السلام مالک دی و جبرائیل او جبرائیل السلام هم ملګری دی وصالح المؤمنین او نیکان د مؤمنانو یې هم ملګری دي دغه مولا په معنا د ملګری سره دی نو الله تعالی د نبی عليه السلام ملګری دی جبرائیل السلام یې هم ملګری دی نیکان مؤمنان یې هم ملګری دي والملائکه فرشتي هم بعد ذلك ظهيرا ورسره دین امداد کوون کی دي د نبی عليه السلام خلاصه دا شوله بیبیانو د لپاره هدایت چې تاسو د نبی عليه السلام مخالفت وکړو د نبی عليه السلام سره الله تعالی جبرائیل عليه السلام ټول مؤمنان فرشتي هم دا سره ولاړ ملګری دي تاسو د نبی عليه السلام هیڅ نقصان هم نشئ کولای او نقصان هم ټول خپل وشي نو لهدا توبه در مخه پکار عسى ربه نزيد جرب ددو ان طلقكن كطلاق کی دغه زنانا ان يبدله ازواجا خيرا منكن بوادل کی بوال کی الله تعالی دی پیغمبر ته ازواجا نور بیان خيرا منكن ډېر غوړه به تاسو مسلمات تابعدار بي مؤمنات مؤمنان بي قانتات نیکان بي تائبات توبه وستون کی بي عابدات عبادت کوون کی بي سائحات روزان اون کی بي طيبات وابکارا سبا کونډي او سبا ځوان جنکی د ځګن کې نبی عليه السلام تعالی تعالی وایي چې بیبیانو ته تاسو توبه ونه ایستله الله تعالی بدل نوري زنانه ورکی دا هم دغه زنانه په دې خبره باندې خبره ول چې د وسوسې مزيان کې رانش چې موږ له طلاق راکې نو زموږ سره قابل زنانه او خيار زنانه خو نو رشتہ ده نه نوري بچرته ګوري نو پیدا بنه شي نو الله تعالی وي پیدا کیږي دره پیدا کوم او در پکم نو دغه خبره د ذهن نو بس او هغه به زنانه چې د ټول خصيبتونه پکې پکې پدې کې سیبات او ابکار که زنانه د وجه واده شوی نه ځوانه جنې سیبات کونډي ته وي ابکار خدا خصيبت شخص سیبات کونډه د خصيبت کې په صفت
نو تفسیر مالک په قرآن ذکر کړی د چې کونډه ښځه کې هم ډېر ښه صفتونه شته او ډېر ښه مصلحتونه په هغې کې شته دي. یو دا ده چې کومه ښځه کونډه ممکن ده چې دا ستا هم عمره وي، تا سره عمر یو شان دی، دا خبره ده. دویمه دا ده چې کونډې ښځې دا زیات تجربه کاري په دنیایي امورو کې، په دیني امورو کې د دې مهارت سیوای، قابلیت سره د سیوای، تجربه ډېره، د دې استقامت قوي او مضبوطي او دا صفتونه دي. نو لهذا په کونډو کې صفتونه ډېر شته دي. په ځوانانو کې ځانه صفتونه دي او په کونډو ښځو کې ځانه صفتونه شته، دواړه صفتونه لري. نو دواړه قسم زنانه به تاسو میلاوي شي. نور روایتو کې دي کوم چې تفسیری مزاری ذکر کړی دي چې د دې آیاتونو نازلېدل نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده د سوچ چې حفصه رضی الله عنها طلاق ورکړي. زګه دا خبره چې کومه عائشہ رضی الله عنها ته حفصه رضی الله عنها کړی و چې سازش کوو، ولیکن دې منځ کې جبرائیل السلام راغی او نبی علیہ السلام په سختۍ سره منع او ورته ویل چې دا خزه ډیره زیاته عبادت گزاره ده، ډیره نیکه خزه ده. الله تعالی تاسو د جنتی خزو کې د نوم لیکل دی، په جنتی خزو کې سره د دې نوم د مخ کې نه درج دی، در طلاق ورو خزنه ده، طلاق نه کی. بیا نبی علیہ السلام د طلاق نه کړل.